قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرزاع معنى دادا يعني به زمام الرزاع زمام او عهد زما درزاعت او حق داغي يقول نو داسي ورت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایله چې اذا اعطيت المرزع عبدا او امتا فقد قضيت زمامها حقها. ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم زه یو ځل ناستم اذ اقبلت امرأة نبی علیہ السلام زر صادر را واغست هغه ته خپل خور کو فبسط النبي صلی الله علیه وسلم رداءه خپل صادر او ته خور کړ ډیر عزت نا او هغه خزه بکینه ولا فلما ذهبت کله چې خزه لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه نقیل خلق داسي ویل چې هي كانت ارزعت النبي صلی الله علیه وسلم دی تیور کړو نبی علیہ السلام لا خلقو داسي ویلا داسي نه د کې دی شي په بل روایت کې داسي راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دا زمون یو خزر رسول الله صلی الله علیه وسلم رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خدمت وکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا چې دا زمون سره وا نو پښتنې ته وکړلې بیا څنګه وشو څنګه ونه شو امام طیبی وی دی حدیث کې اشاره ده الی وجوب رعایت الحقوق القدیمه ولزوم اکرام من له صحبه قدیمه وی په دې حدیث کې اشاره ده چې سړی به لحاظ ساتي او دغه لحاظ په تا باندې واجب دی اگر رعایت د حقوق قدیمه وبکې حقوق قدیمه دی ته وای چا سره د مخکې ملګرتوب تیر شوی دوستی تیر شوی ده انډیوالي تیر شوی ده ستا او د هغې په منځ کې یو رشته تیره شوې ده ته د هغه کلاس فیلو پاتې شوی نو د هغې حقوق لحاظ په تا باندې پکار دی د هغې د حقوق لحاظ به ته ساتې دا در باندې واجب دی امام طیبي وایي داسې نه چې ته لاړ شي کور له او لاړ شي بیا ورک شي هېڅ نه معلومیږي چې چېرته لاړ او چېرته رانغی زموږ ډېر ملګري داسې د دې ځای نه فارغه شولو موږ نه رنګونه هېر شوي دي پېژنو یې نه چې هغه څه شولو او څه نه شولو داسې ډېر کسان دي په سوونو چې موږ یې اوس نه پېژنو چې هغه چېرته دي په سوونو به هم نه وي په زرګونو به وي او چې هېڅ قسم ته شکل یې موږ نه هېر شوی دی دا ولې ځکه چې هغوی خپل هر څه قطع کړي که نه نو دا حقوق قدیمه چې دي دا په مؤمن باندې د دې پالل واجب دي پوښتنه وکړه دا څنګه د ملګرو وکړه دوست چا سره بلدتیا تېره شوي هغه دله درشي چې دا ما سره بلد دی تا هغه وخت کې ځان داسې کړي چې خلک وایي چې بیخي یو ځای ته ورسېدلي نو بیا څوک نه پېژني نو داسې په کار مه روئ امام طیبي دا وایي وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عيينة غير محفوظ دا کم چې حجاج ابن ابي حجاج دغه روایت دی نو دا محفوظ نه دی بلکې اصل کې صحیح هغه دی چې حجاج ابن حجاج دی والصحيح ما رواه هؤلاء عن هشام باب کې چې څنګه روایت دی وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن زبير بن عوام وهي امرأة هشام بن عروة دا فاطمه بنت منذر باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج دا یو ښځه آزاده کړلی شي وینځي آزاده کړلی شي او د دې لپاره خاوند دی زوجي نو دې ته فقها وایي خيار العتق چې د دې ښځې لپاره خيار العتق ثابت دی
حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. دا قول امام ابو داود رحمه الله وی چې دا مدرج قول له قول د عروه دی، دا په حدیث د عائشې کې نه دی راغلی چې دا زوج د بریره عبدنو، بلکې دا د عروه قول دی چې د بریره خاون چې کله بریره آزاد کړله عائشې بیبي نو دا غلامو، نو فخيرها رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله دیل اختیار د عتق ورک، خيار العتق، نو فاختارت نفسها غي مختاره ک ځان خپل یعنی ځان آزاد ک د خاون نه خپل ځان مختاره ک، ولو کان حرا او کچیرته دا حر لم یخیرها. دا روایت دا الفاظ ابو داود وی امام ابو داود چې دا الفاظ مدرج دي د قول عروه، دا په حدیث کې نشته چې ولو کان حرا لم یخیرها، کدا آزاد وین بیا به ولا دغه نه ورکولی، اختیار به نه ورکولی. دا یو مسله فقهي په دې بنا شوله په دې حدیث باندې چې یو فقهي مسله خدا شوله چې کومه اما وینځه آزاد شي دې دپاره خيار العتق دی، دې ځای پورې اتفاق دی. البته اختلاف د فقهاو په دې کې دی چې دا خيار العتق دې ته ثابت دی په هغه وخت کې چې کوم وخت کې د دې خاون غلامي د آزادېدو په وخت کې، او کنه دا خيار العتق دې ته ثابت دی په هغه وخت کې هم چې کله د دې خاون خوري آزادي، نو په دواړو وختونو کې دې ته خيار العتق ثابت دی. نو ائمه ثلاثه وایي چې په دواړو اوقاتو کې دې ته خيار العتق ثابت دی. دا امام ابو حنیفه رحمه الله وی فقه حنفی دا وی چې په دواړو صورتونو کې دې ته خيار العتق ثابت دی، کدا حری او کدا غلامی. نور ائمه وی چې خيار العتق ولا الا ثابتيږي چې کله دا خاوند د غلامي په دې روایت باندې دوی استدلال کړی دی چې وګوره په دې روایت کې دا راځي چې بریرې ته چې اختیار ورکړلی شو نو خاوند دی عبدو، او ولو کان حرا لم یخیرها، په دې باندې هغوی استدلال کړی دی. زمونږ فقه حنفي وایي چې نه، دلته دا الفاظ د حدیث نه دي، دا الفاظ د عروه دي چې ولو کان حرا لم دا د هغه خپل اجتهاد دی. که نور خاوند حرمي او وینځه آزاده شوله دته به خيار العتق حاصلیږي، دا مختاره ده. او په دې روایت کې د کوم روایت چې د بریرې دی او د دې د خاوند دی، د دې خاوند چې دی هغه مغیث دی، نو په دې کې دا روایتونه دوه قسمه راغلي دي. په بعضې روایتونو کې دا راغلي دي چې دا مغیث چې کله دا بریره آزادېدله نو دا حرو آزادو، او په بعضې روایتونو کې دا راځي چې دا غلام و عبدو. نو چې څوک وایي دا حرو نو دا هغوی استدلال لکه زمونږ فقه حنفي هغوی وایي که خاوند حرمي نو دې ته به خيار العتق حاصلیږي، او څوک چې وایي چې غلام نو هغوی دا وایي چې حري بیا دا اختیار د عتق د ښځې ته حاصل نه دی.
وزدلت قورة وحدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ګوره دا روایت کې دا رال چې دا بریری خاون مغیث چې وو دا حرو او ذکر رسول الله دام بخاری راخسته دی امام بخاری وای په صحیح بخاری کې چې دا قول د اسود دی او دا کې دیشي اسود چې دا روایت کړی دی د عائشې بیبی نه او کوم روایت چې روست راځي چې کان زوج بریرته عبدن اغم د عائشې بیبی روایت دی خو هغه روایت عروه کړی دی او عروه چې دغه رنګه روایت د عبد چې دی هغه قاسم کړی دی نو عائشه بیبی چې دا خاله ده د عروه او عمه ده د چا د قاسم نو هغوی چې د کوم روایتونه نقل کړي دي وایي د هغې روایتونه اولادي په نسبت سره روایت د اجنبي ته اسود چې دی دا اجنبي دی نو هغه کته روایت نقل کړي من ورای حجاب نقل کړي دی او قاسم ابن محمد چې وراره دی د مور بیبي او عروه ابن زبیر چې خورې دی د مور بیبي هغوی چې روایتونه ته نقل کړي دي نو هغې کې راځي چې دا عبدو نو دې روایتونو لره اعتبار دی ځکه دا روایت د محارمو دي او د دوی سمع لره زیات اعتبار دی ځکه دا بلا حجابه او په غیر د حجاب نه په غیر د ستر نه دا روایتونه اوریدلي دي نو دا خبره امام بخاری رحمه الله کړی دا چې کېدې شي د اسود روایت منقطعی په خپل اوریدل نه کړي او اعتبار روایت د قاسم او د عروه لره دی که منقطع نم شي نو هغه روایت د اجنبي دی او دا روایت د محارمو دی قال ابو عیسی حدیث عائشه حدیث حسن صحیح دغه مخکې روایت چې خاوند بریری چې حرن فخيرها رسول الله صلی الله علیه وسلم دام صحیح روایت دی د سند په لحاظ سره هکذا روا هشام عن ابيه عن عائشه هغې چې نقل کړی دی داسې ویلي دي چې کان زوج بریره عبدن زوج د بریری عبدو وروا عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا ابن عباس پر روایت کې مرাজি چې دا عبدو او د تمغیث ویل کېده او وكان عبدا يقال له مغيث دا بخاري نقل کړی دی هكذا روي عن ابن عمر ابن عمر نم داسې نقل دی چې دا عبدو والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا كانت الامه کله چې امه تحت الحري فاعتقت وزاد شهر به فلا خيار لها وانما يكون لها الخيار اذا اعتقت وكانت تحت عبد دا قول شافعي احمد اسحاق مالك او د جمهور محدثین دی وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم پدې روایت کې راځي چې حر بیا تخیر ول رسول الله ورک پدې باندې عمل کړی دی زمون فقه حنفي وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وکانا زوجها حرا امام ترمذی غرض دا دی چې ابو عوانه چې کوم حدیث نقل کړی دی د دینه په خپل معلومیږي چې دا قول په حدیث کې مدرج دی چې وکانا زوجها حرا دا قول د اسود دی دا شی بی نه دی والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من التابعين ومن بعدهم دوی دا وی چې نه کو وینځ آزاد شي او خاوند حرمي دي تبع
خيار العتق وي دا قول د سفيان ثوري دی دا قول د اهل کوفه والاو دی حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبه عن ايوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا اسودا ابن عباس نم داسې نقل لې چې زوج د بریری عبد اسود زمون مولا علی قاری وی دلته عبدا اسودن نه مراد دا نه دی چې دا غلام اسود په مرقات کې وی معنا دا ده ک عبد اسودنا دا پشانته د اوخو آزاد خو معلومې ده داسې تک تور لکه غلام شي ک عبد اسودن لکه غلام تور فی قبح الصوره نو ویا وی دا تعویل وکړه نو خلاف برانی شي یا دا وایا چې اوله کې دا یادې چې اوله کې عبدو خو چې بریره زادېدل هغه وخت کې دا مزاد شوی او فسواره حرا بیا څو حر نو اوله کې یادې خدا دواړه تعویل د مولا علی قاری دا صحیح نه دي د ظاهر خلاف دي ځکه دلته په دې حدیث کې داسې راځي یوم اعتقت بریره چې کله بریره آزاد شول په دغه وخت کې دا خاوند مغیث غلام او عبد والله ابن عباس وی قسم په خدای دی لکه انی به فی طرق المدینه گویا کې دی غلام ته ګورم په لارو د مدینې کې و نواحیها او په اطرافو د دې مدینې کې اصل کې دا دی چې و ان دموعها بخاری کې الفاظ دادي چې لکه انی انظر الیه یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل علی لحیته گویا کې زه ګورم د مغیث ته چې دا به شاته شاته د بریرې ګرځېده کوم ځای چې به بریره تلله دا به پسې شاته روانو جړلې به او اوښکې به بهېدلې په ږیره باندې وإن دموعه لتسيل على لحيته يترزعها معنى يسترزعها معنى دا استرزاها طلب د رضا د دې کو چې ما د خوشاله شو ما ورکا لتختاره فلم تفعل خبريري تزړه چاوته وی